नाम ज़िक्र करें और जवारी अमान में नियात नقول إنما خبر من كلمة أعمال كيف خبر من خبرنا أو نيات كيف خبر كلمة يعني نيات سدوا أو نيات أو عدم أو إرادة فمياس كيف فرق من الكلمة ما بعلم مقدم ربيع أو عدم يوسف أقسام دي مولانا دا خواتر حضرت ذکر مقام بجائے مراتب القصد خمسون تدملی کا مراتب القصد خمسون حاجس الذکر فخاطر فحديث النفس فاستمع لأسد يليه هم فعلم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع دا پینځه قسمه دي د قصد چې په کوم مواخذه شته په کوم مواخذه نشته او دلته ضرورت نشته او باندې دي الدروب کې هم ستوي حديث النفس ستوي حاجز ستوي حاجز بیا هم بیا عصب حاجز حديث النفس حاجز مراتب القصد خمس حاجز وبحاجز فخاطر بمخاطر والمسيح حديث النفس والمسيح حمد والمسيح عمل نبدي بقول كده ستوي تنتهي صرف دار التوي شيء عدم مقدم فبعلمي او اراده او نيه متصل بفعل سنه بیا دوار کې څه فرق دی نیت هغه چا د پر استعمالي کې چې چا د فعل نه یو غرض او اراده کې د فعل کوونکی غرض بني وځکه الله د نسبت د اراده کول شي اذنیت ته نشي کولای افعال تبارک تعالی غیر معلل بالافعال ها نو سوي انما الاعمال بالنيات اس مولانا صاحب دلته یو فرض او بل کستا خیالو اما دلته ویلو کې د نیت یو معنا لغوي دی او اصطلاحي ده په لغت کې قصد قلبي ده او په اصطلاح کې التوجه نحو العباده لرضاء الله تعالی او معنا اصطلاحي نه ده مراد ولې تکلیف حسنا دی او قبیح دی او چې کوم معنا مصطلح على اصل حسن له ولې قبیح نه او دا عمل معنا به د څه کړي وا چې افعال المكلفين من ذوي العقول افعال المكلفين من ذوي العقول وده سوال لازم فانما الاعمال بالنيات فالدار دي شيء دا بالنيات 50 سره مطابق نو په عمل واسه انما الاعمال توجد بالنيات انما الاعمال تكون بالنيات انما الاعمال تحصل بالنيات ظاهر كسر وزن عمل بيد نيتنا موجودين لك انما على حسب البار لا نقول انما على حسب البار نما ناسشوا انما الاعمال بالنيات شيء اعمال لك حسب تمام ما هو الا معنى حسب زمان وكيلك ما هو الا معنى ما هو الا انما هو هذا ما او الا سبب سكن بشوما لا توجد الاعمال الا بالنيات انما الاعمال توجد بالنيات انما سمعنا بالكتاب سے عمل بغیر نیت نہ موجودی نہ حاصلی لا تكون لا تثبت اخبار راضي غير اعمال دي بيد النيت غير اعمال دي بيد جانا موجودي دنيت موجودي بيد النيت موجودي غير اعمال اسمع نيت نہیں کرے اور یہ عمل موجود شو فلا رضوانه ما سيرت میں ہوا سڑے میں ہوا ما نیت تد قتل ما نیت تد قتل نہ دیکھ وہ گائے کے اختیار کرو بے اختیار میں اگر ہم کوئی برابر چلو لے اگر آئے ترامن نہ کرنا ہے دا غیر
اختیار ہوں میں پر اختیار دے کہتے ہیں کہ عمل باقی تو ان کے اختیار رکھتا سلی نما پر اختیار ہے داغه اختیار نو داغه عمل تمو ہے داغه تفعیل ہوا ہے لیکن نما کو عمل دے گیا وہی ولا روانهما او دما یو خاطر او نجس یو رومان او بسیط تناول بسیط بلکہ وہ دینا سن کے میں غبار ما تبدو شخص ماذا رومان پر سن کے غبار صدر پارا میں غبار یعنی یخنی میں کی گی جدا رومان لوگوں دے یخ کما اور بڑے صاحب پاسے اور یا دې سین ته ګرمي مې شوې ده ګوړ مې کړی دی خو جامې مې هم نجس کړې دې سین ته مې ورټوپ کړی چې موجود مې یاشي ښه مې پکې ولامبل سره د جامو مې ولامبل او بار ووتم وجود مې ووینځه دا د وجود خو مې نیت دا وکړه چې دا د به ولامبم وجود مې نجس دی خو د جامو مې نه ورکړې نو جامې زما پاکې دي نیت مې نه دی کړی مونځ پرې کولی شي دا رومان چې ما په اوبو کې وفا کړ نو دا پاک شو صفا شو چې غالب ګمان مې راشي لدينا نجاسات النيات ويجي نضاف أعمال كل متحقق في اليد أعمال متحقق في اليد ما دينا مداركو شكاتك يو خردي سحراي خردي أو خكار كوما أو جمسيكا بوبك باتنا دوكو أغا أقول لك أوه أغا قوالك أغا دوخ قوالا أخارو لك تلوه قوالا قواجي بس مولانا سے ماں کو جگدہ کہ دا سڑے کو بے اختیار ہو لگے داغا نیت پہلو کرے وہ دا ضربی نیت کو میں کرے دے عمل میں شو ماں پقص غزار کرے دے نو دا خالقہ عمل متحقق شو نیت میں نہیں کرے سڑے میں ہوئیشتا نیت میں داغا دا مرد نہیں کرے نو دا یو مثال دے دیر مثال ندی کہ اعمال متحقق دی دیر موجود دی دیر بغیر دا نیتنا او دلتا انما سوی حسر دی یا عمل بید نیتنا نمتحقق دی مدبسکو نو دی دیکی دا منگو دا شافی سے پرمیانس کے اختلاف دی امام شافی سے حد مقدر دی اور دا منگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صواب مقدر دی مشہور داخلہ دو بکر دیو دریمہ مطلب امام بڑی رحمت داعش شافی سے بھی صحت مقدر دی الزوي إنما الأعمال تصح بالنيات يعني عمل لا تصح إلا بالنيات عمل بغير النيات نسيكي كنيات دعوك عمل سيء كنيات دعوك عمل نجسي كنيات دعوك من سيء كنيات ديكري نجسي كنيات دعوك رجاء سيء كنيات دعوك رجاء نسيكي کنیت دیو کا تیمم صحیح کنیت دیو کا تیمم نہ صحیح ادا کنیت دیو کا حج صحیح کنیت دیو کا لا ثابت اللہ طواف عرض کا بالکل حج نہیں کنیت دیو کا زبان مند صحیح ہو او کنیت دینی کلے مند دے صحیح اور عبادت المخ کی ہوئی کہ نیت قصد قلبی دا یہ تدا قصد قلبی اپنے نیت کا حکم دے صبر کا ولا بعض حضرات تقولين أنت بدعات هم بدعات وتنوع بالأخبار اللي مجاهدة فرقصلني مصر وبديك بلاغ كل من دا ټیکا چې رسول الله مبارک څومره منځونه کړی دي نو په یو منځ کې دا غره د خپل نیت ثابت نه دی موږ وایو چې اصل نیت د زړه د زړه په او بل هغه د نشي هغه دلیل بدلوي ان شاء الله نو د شافعي سے پنځ څنګه شو شابه انما الاعمال انما حسب انما الاعمال تصح بالنيات نو حسب زمان ابوكم الاعمال لا تصح الا بالنيات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوئی انما الاعمال تصاب عليها بالنيات ثواب مقدر کے انما الاعمال تصاب عليها بالنيات نو حسب انما زمان ابوكم الاعمال لا تصاب عليها الا بالنيات الاعمال لا تصاب عليها الا بالنيات خلاصہ سے او عمل نسکی مگر پنیت سرا
امام صاحب سوي شابه سي اذا عمل ثواب نه ملاوي مگر من يسر صبر د خلاف کم ضروري او دس امام شافعي سے پڑھی او دس کې د نیت او قصد قلبي ادا کړی هر څنګه چې اذا او دس تمانده د پاره کو او دس د طهارت د پاره کو مانده د پاره کو نو موږ په کولې شي او دس د صحیح شو او د امام سے پڑھی باندې او دس کې د نیت نکړي اسه وجودیه ہے اسه کینا چې کوي بغا او مقدم لا پواجولا بسرت د مسه په لا پواجولا ځا لا سنن مویندل او په دې تر کوندو پورې ویندل او نیت د وضو بیا د وضو شو یا دریاب کې روان وي دریاب کې امام شافعي سے وایي چې نیت د غسل دی او په دې واله نو دا غسل دی پوښو اوس په کولې شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے کړه تبرید باندې د ټول وجود دلته او په دې واله د غسل د طهارت نیت دې کړي او مونږ باندې کولې شي हमारा ना खिलाफ कम दे रहा है मौलाना से बवुजू और बमुसल उस मौलाना ये खबर देता हूँ सेहत और सवाब के सब फर्क है सेहत जुदा शेद है सवाब जुदा शेद है सेहत से दवाई तो सेहत ताल्लुक दुनिया सर दे तो सवाब ताल्लुक का उफ़ा सर दे योगा तो सेहत ताल्लुक सेहत हुक्म दुनियावी दे صحت او تصحح او सवाब हुक्म दुनियावी दे लेकिन ये हुक्म दे اخروی لکه کویږي دا یو فرق شو دویم فرق یې شو دویم فرق یې دا دی چې صحت مستلزم ثواب لره نه دی بعد یو عمل صحیح او ثواب باندې شوی لکه مونږ په ځمکه مکتوبه صلات په ارض مکتوبه کې موږ نو صحت خورانه کې شرایط او ارکان برابر مونږ د خپل شرایط او ارکان برابر او تاسو ته توجه دې ته او موضوع جلسه ارز برابر دي نو دلته صحت راغی تراغی لکه صحت څه ته وایي حکم دنیوي ته صحت څه ته وایي فراغ الذمه صحت څه ته وایي جابسه فراغ الذمه ذمه فارغه شو صحت څه ته وایي حکم دنیوي دی فراغ الذمه څه معنا قضا واجب نه لیکن ثواب کو نشو ذکر مقصود بزمه کې یا تا قربانی وکړه او چاړه د مصر ده او باندې قربانی وکړه نو صحت راغی قربانی دې وشوا فراغ الذمه شو ذمه فارغ شو دوباره قربانی در باندې نشته حکم دنیوي مفتی کولی شي قربانی صحیح ده او ثواب ونشو یا مثلا خیرته کې د حرام دی او مسکه تو حدیث کے راضی کہ حرام بخری سالوی اختلاف منذ نہ قابلی شابه سے صحت شو جامع لگا سکتا صحت کو شو کہ منذ پاکی ہوگا جانماز لگا سکتے صحت کو شو کہ منذ ہوگا دوبارہ قضا در باندې نشتا زیمہ فارغ شوا قیامت پر بردہ در پستکی کی منذ رہے زیمہ فارغ شوا وہ سواب ہوگا اچھی سالوی اختلاف منذ کی داخل سمانا شابه سے ذمہ فارغ ده صحت راغلی دی قضا واجب نه ده هغه دا معنا چې ثواب نشي اوس په پیښ وکړه نو بعد وخت صحت راغلی او ثواب نه یو من بل طرف بعد وخت ثواب راغلی او عمل بسر نه صحت سره عمل بسر نه موجود دی ثواب راغلی او عمل بسر نه موجود دی لکه رسول الله مبارک په یو موقع په تدبر په جهاد کې وې وستاسو بعد يرونه دي چې ابي موږ سره په سفر کې نه دي اولاد تقطعون واديا تاسو یو وادي نه قطع کوي یو سفر نه کوي یو کار نه کوي الا وهم معكم تاسو سره په ثواب کې برابر دي تاسو چې څاول کوي په ثواب کې سره صحابه الله رسول دا په سفر موږ مستری شو بلا کوي شو ابي په مدینه کې موږ سره ثواب کې برابر دي او حبسهم العذر اغه العذر لکه چې وځو والعذر دا وجه نه پاتې شو بیمارانو مثلا معذورینو بډاګانو مثلا په دې وجه راوته نو ثواب او شو شابه عمل صحت وڅکه چې سر نه موجود ده اوس په پیښه په خبره نو بعد وخت عمل صحیح وي ثواب بني شوی بعد وخت ثواب ملو شي شابه عمل بسر نه شوی صحیح پر او سر نه
شوي او کله په عمل خوشي او سبب به ملوي لکه موږ چې مسکو موږ خپل عمل صحیح کی او شرایط ارکان برابر دي او ثواب پکې شو نو په دوه پکې شو کنه نو مې وایي چې دا عمل تعلق دنیا سره او د صحت او د ثواب تعلق اخرت سره عمل حکم دنیوي ثواب حکم اخروی عمل څه ته ویل کېږي عمل صحت ته وایي عمل صحت څه ته وایي صحت فراغ الذمه ته وایي صحت فراغ الذمه ته وایي صحت دې ته وایي چې قضا نشته او ثواب څه ته وایي ترتب د اجر ته وایي چې اجر باندې مرتب شي دا مې ته فرق وکړو اوس مولانا صاحب امام شافعي صاحب د حق مقدر کوي نو انما دا حسن شو نو معنا دا چې عمل نه صحیح کېږي مگر په نیت سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ثواب مقدر کوي چې اعمال لا تصاب الا بالنیه ځکه دا انما معنا کو چې ثواب نه ملایږي مگر په نیت کې نیت یو د ثواب شته او په نیت یو نه د ثواب نشته او ثمره د خلاف حاکم ځای کې راوستل په وضو کې دا په نیت باندې چې نیت کې نه کړی دا او تاسو چې د باندې د پاره تاسو چې انده کو نو دا او تاسو کلا وضو دي صحیح نشو اوس په نسل کې دوباره په نیت او د وضو سره واجبہ اندامون اربعو اعضاء اربعو و امام سے وینا کہ اعضاء اربعہ دلانده پر دا برودت پنیت باندې دغه د برودت پنیت د وضو پنیت نا او وضو د صحیح دی او د اودس چې کوم ثواب دی هغه ثواب درته ملونه شو دا اودس ثواب ملونه شو اوس بنا شي مولانا صاحب دلته کې شافعي صاحب صحت او نیت او ثواب مقدر کو نو موږ وایو حقیقت ثواب ته مقدر کې نو حدیث په خپل عموم باندې شو او که صحت مقدر کې نو حدیث په خپل عموم نه پاتې کېږي حدیث په مختص کې بیا تخصیصات په پکې کې المطلق یجري على اطلاقه باندې عمل نشو ولې مولانا صاحب ځکه چې داسې عمل نشته چې هغه له نیت او ثواب ملایږي نیت صحیحه او نیت دې کولنو په ثواب نه ملایږي دا عام دی مولانا صاحب هر عمل نیت صحیحه دې کو ثواب ملایږي نیت صحیحه دې کولنو شابه سي ثواب نه ملایږي او نیت دې فاسد او معذرت نه ملایږي حدیث په خپل عموم پاتې کېږي او کله خبره د صحت کې حدیث په خپل عموم نه پاتې کېږي ولې طهارت د انجاسو د شافعي پلیت ان بغیر د نیت نه پاتې لکه کاسه د سره ده او هغه کاسه ستانیت د طهارت باندې نه وینځي اصله کاسه د موضوع کې پریوتل راوځي او پاکه شو دا د پلیت پاکه رومان بغیر د نیت نه وګو کې د پریوتل راوځي او غالب ګمان د اخرو کې نجاست ختم شو د پلیت طهارت راغی طهارت د انجاس په یادو یو طهارت د احداث ولې طهارت د احداث له وضو دی حدث هغه ته وي چې حکمي نجاست وي حدث هغه ته وي چې شاري وي نجاست دی او نجاست هغه ته وي ظاهري نجاست چې موږ نجاست کوم نو طهارت د انجاس لوخي پاکول زمکه پاکول طهارت د چا مولانا صاحب د انجاس اے مولانا صاحب دا هغه معنی چې کنيت نه لري چې بیا پاک لري دا بیا یو د اسمکه او باندې اسمکه باندې باران شو او نور سره کوچ شو بس پاکه شو خیر الله یو پوزاکی پر پچت پروت دی او خو باران وو ټول خوشې کو او دا غن نور په لګي کوچ شو دا نه پرې دم پاک شو اس نیت پکې نشتا نو کچات صحت مقدر دو مولانا صاحب شابه نو بیا طهارت د انجاسو د نجاست ظاهري د بدن د زمکه ده د صوبه ده په لباس ده په لوخه ده دا ټول باندې بیا واسه ولی هغه بغیر د نیت تر شافعي ته پرېدم پاکي او که خبر د ثواب شي نو حدیث په خپل عموم دی چې کوم عمل له نیت وکړو نو ثواب دی وشو برابر خبر د عمل متحقق شو کنه او نیت ته ثواب شو نیت دې ټول ثواب نشته هر عمل کې وي تر دې حد پورې مولانا صاحب نیت قبیح ګناه ده نو موږ وایو چې ثواب دې مقدر د حدیث په خپل عموم باندې کېږي یاد شو کنه او د صحت دې مقدر کوایا نو حدیث په خپل عموم نه پاتې کېږي بیا به طهارت د انجاس وباسي یا په بغیر د نیت هم صحیح کېږي هغه ته وباسي
قدرت شافعي سے بنو یو اعتراض ہے اعتراض دا دی چې تاسو وایي چې صحت بغیر د نیت نه راځي صحت بغیر د نیت نه راځي نو دا تاسو ته باندې کومه چې دا وضو دا موږ بغیر د نیت نه بیا ولې نه شي روزه بغیر د نیت نه ولې نه شي حج بغیر د نیت نه ولې نه شي زکات بغیر د نیت نه ولې شي دی وته حج روزه شابه صلات صوم به د نیت نه ولې شي باید د نیت نه بغیر دا صحیح نشي اراوي مې وینم سموي چې ته چې صحت بغیر د نیت نه راځي نو دا عبادت ته بغیر د نیت نه صحیح شي کنه عبادت ته بغیر د نیت نه صرف ثواب دې ملوي شي لکه او داس کې د نیت نه کوم نو داس صحیح شو او ثواب نه شو نو کوم دې به نیت او کوم دې صحیح ثواب دې شي زکات دې صحیح شي به د نیت نه ثواب دې شي روزه او زکات دې صحیح شي به د نیت نه حج او ثواب دې شي دا جواب دا کوم هغه نه نیت شرط زمانه ودري حديث توجهنا عندما تنور دلائل أغير الذي شرط ودري حديث توجهنا نجاز وجهنا شابه نور دلائل دي ما سرا النور دلائل سدي أبدا تضيع قيدا وحيما جهر عبادة مقصودي لنيات شرط لصحة سمعوا عبادة مقصودي لنيات شرط كما لصحة أو عبادة غير مقصودي للوضوء وصل شو أغير نیت شرط دے صحت دپارا بغیر دا نیت نام آغا سیکی دلیل سے ادا دلیل نہ دے اما سرنور دلائی دی نور برتا دے مثال وے مثال بتاوا روجی لدنیت ولا نو بیا خو یو عادت شو التا نیت پدی وجه شرط دے اذا عادت او دا عبادت بمنز کی فرق راشي عبادت مقصودی دے چار پارا کوما وایا دا مشرک او دا موحد فرق سدے مشرک غیر اللہ لکئی موحد اللہ لکئی مشرک کیا لکئی شابہ ابھی سجدے کتا کئی ابھی حامو دا سور طویلی کی بحیراو صاحبہ چاہ پارا کئی بطانو لکئی ابھی عقیرہ بطانو لپارا کئی امونگے اللہ لپارا کئی اغي نظر د غیر الله کې د بوتانو کوي موږ نظر د چا کوو نو مشرک نظر د غیر الله کوي موحد په نظر د الله کوي نو الته نیت ما د بلې وجنا شرط کو چې د موحد او د مشرک په منځ کې سره شي او مشرکین او موحدین کله نیت کوي د مشرکان د غیر الله نو په عبادت او مقصودو کې کوي اغي کې او دسته ګوت بارنه کوي اغي او تاسو غسل د دوت لپاره نه کوي اغي مقصودی عبادت د خدای لپاره کوي دغه نورې وجه شته خلاصه دا شوه چې په عبادت او هغه راشي ان شاء الله په عبادت او مقصودو کې موږ نیت شرط کو د دې حدیث توجه نه شرط کو د چا د وجه نه شرط کوه د نور دلایل موږ وايي یو دلیل ورته صرف دا وي چې مقصودی عبادت کې د موحد او د مشرک فرق دی چې مشرک عبادات مقصودوں کے نیت دا غیر اللہ او دا موحد پر عبادات مقصودوں کے نیت دا چاوی دا اللہ او پا وسائلوں کے اقا نیت دا غیر اللہ نکے نظر مدانا سن نبیس پیدا نو سنگا شوا عبادات مقصودوں کے نیت دا صحت شرط کو دی حدیث دا وجنانا شرط کو کیا دا وجنانا شرط کو او عبادات غیر مقصودوں کے نیت دا شرط کو لکا وضو نو بمو یو سوال کے تیمم کے بیا وجنانا شرط کرے تیمم کو وسیله ده اما عبادت مقصوده نه لري اما د وضو په شان شرط دی هغه کې نیت ولې شرط کوي زم هغه دې حدیث توجه نه بلې وجه صدا قران کې الله تعبیر کړی دی فتیمموا صعیدا طیبا او تیمموا معنا اقصدوا دی الله پاک اقصدوا دې نه دی تیمموا اضربوا صعیدا طیبا یا وامسحوا صعیدا طیبا اللہ پاک تعبیر پر تیممو ہوگا معلومی گرا کہ نیت پاک داخل ہے اللہ والے تیممو روڑ بل لفظ والے نہ کہ رب العالمین تعبیر کو پر تیممو دینا معلومی کہ تیمم منا اقصدو تا لفظ دے حال من کو کہ اللہ پر تیممو سر تعبیر کو معلومی گرا کہ نیت شرط ہے ویتا کہ خورا تیمم خورا کی او خورا مولانا سے متوہرہ نہ ملوثہ
خورا قصري ككلي خورا قصري لمخ أو لا سنة ككلي خورا مطهرة لنا بلكي كده لك ملوثة مطهرة لنا بلكي ملوثة لو مطهرة جردي تمام بنيان بنيان كمطهرة جردي زبانية لكن يا شرط إذا مطهرة أو أبوك مطهر دي وأنزلنا من السماء ماء طهورا और कतनियत क्या करे कि अल्लाह ही तोहूरा कतनियत क्या करे कि अल्लाह ही सर तोहूरा और वो तोहूर नहीं अगर मुलविसी नहीं नो तोहूर नहीं दमाग बनियत और बजाल बगैर तो वजह में ذکر करे जो अल्लाह तयम्मुम न ताबीर पा तयम्मुम करे और तयम्मुम माना उक्सुदू दे तो ताबीर अल्लाह का कस्त और बनियत करे दे लगा में पके नियत शर्त का और बगैर नियत तरह से की वे ओबको अल्लाह नाज़िल कृत कहूरी दी ओबको और तय खौरको मुलविसला लो कदा मुतहर गर्दी जमा बनियत और बजाल बगर्दी लगा नियत और तशद्दुद हुआ तब खबर से दे तो लमा कहता सदा कहता है इबादत मकासिद दी लियत तसहत तपाल शर्त दे हदीस तवजना नूर खल्का और दलाइल तवजना लगा यो तो मुवहिद और मुशरिक फर्क तमाम ذکر को तो बकड़ पर बाबू के राजी रोजिए वाले शर्त उम्र वाले शर्त किताब सलात का खान के वाला दिन लिल्लाहि अला الناس حج البيت ولكل يوم المسلم ولد حتى بعد شرط توما تك حج قصد الله تعبير جاء سره تمرنا وقصد نجا الله تعبير فقصد الله الذي نفذ بدخل حيو نقطه واحد ولا الله تعبير فحج سره الله وجه قصد ولا الله تعبير दोनों वजूहात पर आदि मुख्तलिफ बाबुलों के जो समय में मौलाना से शाफी से सेहत मुकद्दर गई और इमाम से सवाब मुकद्दर गई समारा खिलाफ विशवा मावे का हदीस के सवाब मुकद्दर हदीस कबल रुम पादेशो कि इस अमल के नियत की सवाब बिल्कुल लगेगी और जो हदीस की सेहत मुकद्दर कम तो हदीस कबल रुम न पादेगी तहारत का अंजास वगैरह बती जो बात समा तो बियाता मानस सवालों को कि इबादत मकसूदों के तनियत सेहत वाले शर्त के मावेदी हदीस तवजना नूर दलाइल तवजना और गैर मकसूदों के तनियत तक शर्त न कर तो सेहत का होता है हम सवाल पर मौको मासो जवाब न देता हूं तो जवाब देता हूं ताकि हम को शवाफियों को मियां के यो मारा कतारा मसला और शवाफियों किताबों ने देखी और हनाफी ने देखी लेकिन मौलाना से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और जरूर बाद इन अकाबिर का साहिब का अशबाह और नज़ाइर हमावी साहिब का अशबाह और नज़ाइर के अल्लामा हमावी ने अखबार खबर कर तो हमारे रखो हला मादर बोला लो ने अखबार खबर तो हमारे रखो हला अगर सभी अगर फेल आम होगा सब इन्नमा अल-अमाल तूजदु बिन-निय्यात तत्वे के लोगों ने इन्नमा अल-अमाल तूजदु बिन-निय्यात लो मौत इन्नमा ला-हसन बरदे सिंगा बशी الأعمال لا توجد إلا من ووجود بقسمين يا وجود حسي له يا وجود معنوي له وجود حسي صحة توي وجود حسي توي صحة توي بس ترى مجھے ما تكلم إذا تبليت تمام بمول سيد أو تبليت شاك بمول لسه كذا وده سوق حسن زمين مول سيد شو أو ده سيونك حسن زمين مول بمول سيد شو कच्चा तेरे बरबंडो तो माता हिस्सा कारी की शर्त बराबर न दे मुझे सही न शो और कदे जामा उसने वा माता हिस्सा कारी की जामिया को जोड़ीला मुझे सही ने न वजूद हिस्सी से हक तवई और वजूद मानवी वजूद عند الله क्या तवई देगा सवाब तवई ता खुदा पर वजूद अगर जे अल्लाह पे अजर करेगी ता अल्लाह पर वजूद कि अल्लाह पे खुशहाल शी ता अल्लाह पर वजूद कि अल्लाह पे समारा और नतीजा मरतब की अगवी توجد مقدر كفعل عام او ده وجودنا وجود حسي ما اخلا كم وجود واخلا شبه وجود معنوي واخلا وجود عند الله واخلا بصواب ده اقول خبر ده كده وجود مقدر کو صحت مقدر کو ولی فعل عام او باسا يكم ده فعل عام فعل خاص ولا واسع ثواب او باسا فعل عام او باسا في وجود او ده وجودنا وجود حسي لا اخلا وجود معنوي وجود عند الله بسبب الاخر حديث قبل العموم فاتش وفي بيش بخبر انما الاعمال بالنيات في اعمال لا توجد عند الله
درې معنا کوم اعمال لا توجد عند الله، اعمال لا توجد وجوده وجودا معنويا، يعني عند الله ثواب الا بالنيات. خلاص شو خبره بس دا یو خبره شو ډیر شو دي کې انور شاه کشمیری بل معنا کړی دا هغه به ته مختصره کړې مې مولا درته او کرمانی په کې بل توجیه کړی دا ګران توجیه او خاص پیدا په مرتب نه ده بس دا درې توجیهات ده. ٹھیک شو شافعي سے الحق تمام پر الثواب او صاحب الاشباه والنظائر شبیر احمد عثماني وغيرها اغيد الوجود مقدر کوي وجود حسي نقل وجود عند الله كما ثواب ده. خلاص شو اوس یو خبره مولانا سے ذهن کې واچو چې اعمال لا توجد الا بالنيات مقبل عموم پاتې شو چې موږ کوم ثواب مقدر کو زمون خلق اوس یو معنا کوي چې انما الاعمال بالنيات دار المدار عمل بنیت دی فعرف کې دار المدار صحت وي دا زمون معنا نه دا شافعي سے معنا دار المدار عمل بنیت دی څه مطلب بنیت دی او عمل صحیح دی او بنیت دی نو عمل نه صحیح دا خو معنا نه شافعي سے معنا شو لو كان دير اعمال دي لك طهارة دانجاتو بين الجنة سيد خير الناس دا دار المدار دا اعمال البنيات اخلي دار المدار عند الله اخلي دار المدار عند الله اخلي يأتيك زمانا دا سلامايا دار المدار دا اعمال دا خدای پانی دا ثواب دي اغا بنيات دا خبر جوڑا شو دا خبر مسيشا وانما لمرئ ما نوى تعلیم نسا شیر ہے آپ یا تاکید دینا مخی جملے رفا جامع تاکید کو مطلب تاکید لے امرئ اندے اور بخاری کی برست راشی انما لکل امرئ ما نوا برست راشی انما لامرئ ما نوا ہر سری دفعہ ما نوا جامع تاکید دا مخی جو مخی جو دا عمل تعلق دا نیت سر لے ثواب اور دکتا ہوئی کہ سری دفعہ اگر کی نیت جو کو نیت خط کرے ثواب ہو شو نیت بند کرے ثواب نہ شو یا تاکید شو یا تاسیس شو تاسیس پیجن تاسیس دې ته وایي چې مخکې جمله ته معنا ورکړي وروسته به د هغه هغه معنا نه ورکړي بله به ورکړي نو یا خو تاکید جوړې ده دا هیڅ فرق نشته یا تاسیس څه معنا هغه چې کوم معنا ورکړي دا بله ورکړي دا بله څنګه ورکړي دا هلته کې د مطلق عمل او د نیت ذکر هلته وایي چې د عمل تعریف چا سره دی د نیت عمل او نیت دلته د ناوي او د عامل ذکر دی هلته د عمل او د نیت ذکر دلته چا نیت شو د ناوي نیت کوونکی او د عامل ذکر لکه د وضو ذکر او د متوضئ فرق لري که نه لري وضو بیان کومه بیا متوضئ اول کې لکه اودس دا شرط دا بیا متوضئ ذکر کوم چې لکه د سړي وضو کو اول په مخ وباږي ورګه فرق دغه کې مخکې د عمل او د نیت نفس عمل نفس نیت ذکر وکړو دلته بیان د چا کوي لمر چې ناوي دی ناوي دی او نیت عمل کې عامل نو مخکې عمل او نیت دلته ناوي نیت کوونکی او عمل کوونکی دا یو شو دویمه یو دا خبره وکړه دویم دا چې مخکې وایي چې مطلقې د عمل تعلق د نیت سره نو ثواب مقدر وو او دلته څه وایي د مانوا نه معلومیږي چې کثرت د اجور په کثرت د نیاتو دی هلته صرف دومره وایي چې د عمل ثواب په نیت دی دلته څه وایي چې کثرت د اجور په کثرت د نیاتو دی لکه زه مثال درکوم یو سړی روان دی جومات ته د نیت دا دی چې زه به ښي طرف ځم او واپسۍ کې به په ښي طرف راځم چې زه د لارې ښې مې دا دی واپسۍ کې چې د لارې طرف ښې مې دا دی دا یې پورې په حدیث عمل دویم نیت یې سړی جومات ته ورشمه نو زه به په خلکو سلام وایم السلام علیکم دریم نیت مې سړی زه به جومات کې ذکر وکړم چې ورشم نفلي اعتکاف وکړم تر مازدیګر پورې بل نیت یې سړی خیر په مخکې کوم چې روزو کسان په مخکې کوم بل نیت یې سړی چاته به ایزا او ضرر نه رسوم بل نیت یې سړی صفحې اول کې به کېږم چې سړومبي سر کې کېږم بل نیت سره تکبیر تحریمه بیان دی بل نیت سره پټو کې په خلکو ثواب سلام باندې براتو کې هم سلام باندې چې وزم د صحابه په مخ کې کو بل نیت سره بلار په مسلمانۍ دعوت ورکوم چې د دې مانځه څومره نه څه یو کړ دغه چې دا کور نه وځ پوه شو باندې مې او پیدا پریوته هارت اٹیک کې پړ شو نو دا سره د جوړ په کثرت د چا شو مولانا صاحب لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى ماذا فرض العموم دي ده هر سړي پرما دومره اجور دي ما معنا څه دومره اجور دي نو
څومره د نیت وکړه الذي نواه هو مقدر کلمه لپاره الذي اغا اجور دي نواه چې د نیت کړی دی ودا هو د بیر راځي کا په اعتبار د ما سره ما مفرد او د بیر د مفرد راځي کا میانس کې اجور دی دا مصلا شاهدین دي زبر یو بل خبره زما چې د عظمت د اجر او عظمت د نیت ما ولا ولا ما کوي چې د عمل تعلق د نیت سره دلته سوي شابه عظمت د اجر شابه عظمت د چاله زمان نیت جدا دی د رسول الله مبارک نیت جدا دا ثواب ډېر دی زمان باندې څومره چې اخلاص زیاتې ثواب دی اخلاص کم دی معاملې صدقه یو پلستا اخلاص څومره زیاتې صدقه یو په ثواب والله یضاعف لمن یشاء څومره زیاتې یو کجوري له خپل تغارم رب العالمین جوړوي سمې وي مولانا صاحب د تاسیس کی نو څنګه شو کثرت د اجور په کثرت د نیت د کمال پر او ما سوې عظمت د اجر په عظمت د نیت یا د مال برکات او د رسول الله مبارک برکات دې فرق لري زمان ذکر چې لا اله الا الله او رسول الله مبارک لا اله الا الله هغه چې په اخلاص بیا د اخلاص سره نه شي دې فرق لري نو فرق شو دا تاسیس شو او یو بل خبره ده توکما امر باندې دا ده انما لمر امانوا دا تاسیس شو دا سوي عمل تعلق نه سره چې عمل کې نه کوم دلته سوي دلته وي نیت متحقق شو عمل متحقق نشو بیا ثواب شته وصحت بين الوسط قلت پتہ لگی چې امام صاحب چې کم تقدیر لري راغله شابي سے سوي کنيان دیو کا صحت راغله کنيان دیو کا صحت راغله عمل وکړي الله اکبر عمل وسکه خدا باندې عمل دیو کو نیت ولو کو صحت شو او عمل دیو کو نیت ولو کو ثواب صحت زي عمل مکه و بیا ثواب ملوي حدیث بل چا کوما عمل مکه و بیا ثواب ملوي مثال درته مثال دا دی مولانا صاحب چې بخاری کې ورسته یو حدیث تر راشي اذا مرض العبد او سافر بخاری کې روان دی اذا مرض العبد او سافر كتب له اجره ما دام مقيما صحيحا اذا مرض العبد یو سړی مریض یو بندا او سافر یا سفر یو تو سفر کې بیا دی عمل نشي کوله او چې مریض دی عمل نشي کوله كتب له ما دام دللی کلی شي تر هغه پورې دې مقیما صحیحا چې پکور کې دې او دې جوړ دې امرس کې دې عمل نشي کوله بیمار شو بالکل د صحت عمل وللی کلی کې او سفر کې دې هغه عمل نشي کوله کوم چې په اقامت کې پورا وللی کلی کې لا عمل نه شي پورا سوا او وخت مې نه وي مدینه کې ذات خلک دي چې تاسو څومره سفر کې وي د سره شریک ته حبس ابو ملغو عمل نشته ثواب ملوي او درې منظر ته وي ومن يخرج الى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره ولقد وقع صيغه ماضي ولا بس بلا رمض ثواب دا یو صحابي دی دا هجرت متعلق حکم راغی چې هجرت مبرور دی حکم راغی چې هجرت مبرور دی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض ولمكن ولي مجبادت تک ولدا ذکر دی كنا مستضعفين في الارض قالوا افرشتي بوتوي الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها هجرت مولے نہ کاو یو صحابی نے هغه مې د هجرت کو شابسه بچو ته ما بوله حالانکه بیمار او غریب شابه د مسلمان او آیت نازل شوه له ای فورا ما بوله یو لاسه په یو دیواجو بلې په بل دیواجو تبعین تورته د مکه مکرمه د 3 کیلومتر بعد ال غریب وفات شو چې انت وفات کېده څه چلے وکړو وی الله ما خپل رسول کو رسول مدینه لري دا زمانہ سودا محمد صلی الله علیه وسلم الله بیا کړو بس رب العالمین دا آیت نازل کو من یهاجر فی سبیل الله
ندان إذا بلغت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وصيغ قد وقع أجره قد راغب أو وقع له قد راغب تاسو په کوئی ثم محقق شکلا دا عمل نشته ثواب شو عمل نشته ثواب شو ډیر دلایل دي ما سره لکه ندي نو کول سمانا ورو کما چې حدیث د ثواب شي نو په خپل عموم دی پاتې دي د تمسل انما لمر ایمان او تاسیب ولا برقبا انما لمر اذا سجد فرما اغل جنیت یو نه جنیت یو کاغذ عمل نه شي صرف پمانا وا باندې اجر ملاویږي اگر کنیت نه شي پمانا وا باندې اجر ملاویږي او پمانا وا عذاب ملاویږي اگر کنیت نه شي یو سړي د ګناه کړي دا او ګناه دې ونشو مرشو عذاب به ملاويږي عذاب د ګناه او سیو کارکا عذاب د ګناه او دا کله چې مرشو عذاب یو چې بار د پلان کې باندې ډسو حدیث کې راځي القاتل هو المقتول في النار كلاهما في النار قاتل و مقتول دواړه قبول کړي رسول الله مبارک د تاسو کې صحابه هذا القاتل حكمه معلوم وما بال المقتول قاتل حكم معلوم سړی وجلد وما بال المقتول تول هذا ملاوي بانه كان حريصا على قتل صاحبه انه كان حريصا على قتل صاحبه تمرغي فقط الحريص دا هو جواب برامه شو دلته کې په عمل باندې عذاب ملو شو په نیت وایا نیت عمل نه نور نه مثالونه دلته ډېر ځات مثالونه درکو نو معنا رسول انما لبر انسان دفارما اغلی چې د نیت او کاغذ عمل نه شوی دا په ګناه کې دا په نه کې دا تاسیس او دینه تمام ثواب ولا خبر ډیر مضبوطه معلومه شو وې یو بل مثال باندې درکما دا لا بلا ولا دا حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه واقعه تاسو بخاری کې روان او په مشکات کې مویل دا حاتم ابن ابي بلتع هغه جاسوسي کړي وا د رسول الله مبارک د مکه د فتح جو پیغمبر علیہ السلام حضرت زبیر حضرت علی او مقداد ابن اسود کو لے گئے چلان سے اوتورا قدر روانہ دا او فلان کی دے کہ بھئی دادا شکل لے او غتر یو خط تے اچھا بے فورن ہو گئے صحابہ لار محمد قضے کہ کم حضور پاک پوری وقت روانہ وقت تے روانہ اشتجوب دا رسول اللہ مبارک تے رو کہ پیغمبر مبارک کو کہتا حضرت حاتم خط نمکی مشرکان تے لے کرے کہ رسول اللہ مبارک حملہ گئی او در روانہ کتاب المقازی کی بدل تکون تفصیل ان شاء اللہ کتاب المقازی کی رسول اللہ مبارک اور محاضر و کہ دشمن تری جاسوسی کو لوی رخصان کی دشمن بدا سکتا ہے خطے ہوئے استعمال حاضر حاکم ناسلی حضرت عمر فاروق جوش کی رہا دی دعنی یا رسول اللہ لقدر بعض لأبدل بعض هذا المنافق هذا سلمان رسول الله مبارك تراكين وليتدرس dari wali أو إذا الله رسول المسلمان دامل يوم وجنا أغا وجه سدا أغا دارا شيدا مكي وعين توصف لكي نستاكي سورة صحابة دي ندا أغي خلطة رشتة دار وجه كلا چال دفاتي دي چا خزر دا چالون دي چا مال فقوم اشتان تقوم فوجه dari مهاجرين أملاك محفوظ دي تمام خزر وجه مكة دي تمام مال پا مكة دي أو تمام پا مكة دي اس روح دي تبار منا کرے نو اصلا کہ اگلی خبر کی مسلمانان حملہ کے پھر بچے حاضر پر انتا پروت دے ہم مسلمان دے ہم کو حملہ کے راجدہ بچیو لگو راجدہ خدا بچیو اجل عمال بلا تاسنا سو نو اللہ رسول استاد مهاجرین و قوم اشتر آمی خدی بچی کر چاپان دی محفوظ دی نو وہ ملسان دے نبارا کرے ماکی ویا ایدم اذا ما خدا بچی مڑا لگی او دما مال برباد لگی نو ما دکا دا خط کو لے گا ابوی تا پتہ ہو لے دی کہ دا خدا دھوم پر کرے گا فلما خد بچی به محفوظ شي او نور ما ته پته و چې الله به پیغمبر حفاظت کوي دا الله رسول زما کار وشو اخذ بوته چې حاکم خطر راکړي ناغي به ما خد بچی به بچي او ستا کار وشو جاسوسي ونشو ختم مسله بیا حضرت عمر فاروق کوي ودعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق لیکن رسول الله مبارک کوي مخنا حاضر تبسم کاری ٹھیک کړی خیر دی
او بیا وایي چې دا خو بدري دی حاضر څه دی لکه بدري او تاسو ته پته نشته چې د بدريینو متعلق الله څه اعلان کړی دی اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اوس د حضرت خاتم عمل ټیک نو ظاهر کې دا حضرت خاتم ظاهري عمل برابر نو نیت یې شو نیت یې خلق خپل بچي کولي او هغه خط چې لیکلی دی هغه د تاسو ته ډېر مزېدار خط دی دا صرف نه ده چې ګنې جاسوسي په داسې طریقه کړې ده چې د پیغمبر روح یې پرې ورغورځولې داسې جاسوسي نه ده د رسول الله مبارک روح یې پرې ورغورځولې دی نو عمل بظاهره وی مکه صحابي دی بظاهره عمل درست نه دی نیت څه دی مولانا صاحب ٹھیک نو مؤاخذه ونشو او مسجد الحرام عمل دی راغلی نیت خراب دی وړاندې مسجد الحرام نیت خراب دی شابه عمل څه دی مولانا صاحب ډېر اعلی دی نو لرم نو ګوره خلاصه د کلام څه شوه لامرئ ما نوى یو ځل بیا ویما انما لامرئ ما نوى یا متاکید د مخکې جملې شو ممکن معلومه کې عمل لنیت پکار دلته مو چې سړي د پاره معنا او یا دا تاسیس دی تاسیس سمانا التحال د عمل او د نیت دی التحال د ناوی او د عامل دی یو دویم څه التحال د عمل او د نیت دی او دلته کثرت د اجور په کثرت د نیت دی الته کې حال د عمل او د نیت دی دلته عظمت د اجر په عظمت د نیت دی ٹھیک شو الته د عمل او د نیت ذکر دی او دلته لامرئ ما نوى کې اشاره دی چې سړي د پاره ما نوى هغه چې نیت یې وکړو عمل یې کړی دی که نه دی کړی عمل یې کړی دی او که نه دی کړی او نیت ته وګوره معنا خبره وه ما لامرئ ما نوى که عمل خراب و نیت خو نیت له اعتبار که عمل خراب و خو و نیت ښه دی نیت له اعتبار نیت خراب دی نیت له اعتبار خدای کې ولې تفصیل بیا دی واستنه کې کوم بعض ځای کې عمل نیت عمل کې نیت دخل نیت کوم ځای کې چې وهم چې کوم ځای کې اشتباه د وهم وي نو هغه کې صریح اعتبار دی نیت لا اعتبار نشته مثال کیا باندې سوال وکړي دا یو سړي خدای طلاق ورکړ او دې زمانه ته طلاق یو سړي خدای له څور ورکړ طلاق ورکړ دې په زمانه ته طلاق نو اسې به دمکی ورکولا دلته طلاق وشو دلته وشو دلته سم اعتبار نشته ایسے اعتبار نشته طلاق وشو هغه وجه ده هغه دا ده چې د طلاق تعلق د محل سره دی نو د محل نه صدور راغلی دی د نیت سره تعلق نشته د طلاق تعلق چا سره دی یو سره ورسره سره ده دا جدا ما سره حدیث رسول الله مبارک موجود دی صلات جدهن جد وهزلهن جد صلات جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة الطلاق والنكاح والرجعة یو حدیث پکې ولا مشتا نو پیغمبر مبارک فرمایي ادا حذر جد دې ولا اعتبار نشتا چاله اعتبار دی جمع دا هغه تعلق د لسان او باندې خلک سوال کوي وی دا مکره ایمان نه ځایږي دا مکره کفر نه صحیح کېږي او د مکره طلاق صحیح کېږي دا وایي دا باندې مثال نه سوال اقرار دې په وجه باندې کفر وکړه او دا کلمه د کفر وې نه کافر کېږي اقرار دې په وجه طلاق او د طلاق او د طلاق څخه واجب ده کفر نه راځي او طلاق صحیح کېږي اعتراض کوي نو دا باندې کې ته جوابونه کوم او طلاق مکره روایت بخاری کې رساله صرف مختصر یو جواب ده دا اته ورته ډیرو کوم دا باندې یخشي بیا دا جواب ورته چې کشف دغه تاسو شي خدای تعالی دا وايي نه مستaq قياس په ایمان او په ایمان معرفه محل ایمان قال محل ایمان څه محل طلاق څه قياس معرفه د څه ظاهر کې مظاهر روانه خلق برباد
سکے محل دا ایمان سے چیرے قلب دے ضرور جب آپ شرط دے ربشی کتاب الایمان کی چک بدلا دے روان دے ایمان کو تفصیل روان دے محل دا ایمان قلب دے اور دا قلب نبا کے کلاخ زوال نہ دے إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره كما جرى كي خود شاب كافر شاب أو كافر جو قلبه مطمئن بالإيمان نذك كفر نرازي إذا محل تفويتنا لراغله محل کی ایمان اشتا او كذا محل تفويت راغي دولنا كافر في بياد مرتا كافر من الله شرط گری إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قید والے گلی محل کی ایمان پروت دے محل ندوال نہ لرا گلے او دا طلاق تعلق نظر سر نہ لکھا سر دے دلیل پہ سر حضرهن جد نو حضر کے خود دلنا طلاق نی حضر کے دلنا طلاق نی او بیا پیغمبر وی طلاق جد دا حضر طلاق پیغمبر وی شبه انا کہ ورا نہ بولے تعلق کیا سر مولانا صاحب جبه نه تاسو کوئی شی په دا فرق په باندې د دوه کې بدل تکي به شوې انما لم ایمان واسمه وي یو د بیا د خبر او د شوا یا متاکید نه مخکې جمله له لارې فرق نشته په بعد بدل شو یا دا تاسیس ته تاسیس سمانا الت بیان د عمل او د نیت د بیان د نبی او د عامل شوش میرا یا دویم سوئی التا بیان دا عمل و دنیاتو دلتا اشارت کی کسرت دا اجورو کا کسرت دنیاتو مثال ہمیں او دریم لراتا دریم دا چی التا بیان دا عمل و دنیات او دلتا عظمت دا اجر پا عظمت دنیات شو او سلورم میں سوئی سلورم دا التا دا عمل و دنیات ذکر دے دلتا دا عمل و ذکر دیشتا دلتا دا مانوا ذکر دے کمانوا نیت دے او کو عمل ہونکا تو کہ پنے کے کہ ثواب ملاویږي او کہ گناہ کے عذاب ملاویږي قاتل او مقتول او دا مهاجر مثال میں دل او بندن میں سو ہے بندن و انما لامرئ ما نوى انسان لا اغل کے ذریعہ کو سمجھتا بعض وقت یہ عمل قبیح ہے نیت بخی اجر شو لك حادث والا بعض وقت عمل نا عمل قبیح ہے او نیت بخی لك حادث او بعض وقت عمل خی او نیت پر قبیح ہے لکہ مسجد زرا او بلی روسلی ماتے سوال را دی ادا چھ بازے وقت دوے چھ مان حوال اعتبار دی جو دا طلاق اس اوپر گئی ناغا کو نیت نہیں کرے نو باید طلاق واقعی نشی کرا اگر سے جواب ملتا ہوگا التا محل تفید را کرے التا چارہ تفید را کرے التا محل تر تعلق دے والپسیشہ مانا سے انما لمر امانا سلید پار اغلی کی دنیتو خوصوات کوا جدا امرئ اسلام خدا پنی شوا دلتا قیدہ اور عرض بچری کی چپا نصوص کی عموماً در رجال ذکر کی یہ صد تعبیر بس نصوص کی عموماً در ذکر کی در رجال اقیم الصلاة سیغدہ رجل دا در رجال دا آت الزکاة دا خضر دا دا ربکے دا آت الزکاة آتینا منرے آتینا دا سلو دا خضر تبحان مسلم منرے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مراد شمالانا سے خد تعبیری انما لابراہیم مانوا خد تعبیر شوی دا مولانا سے تاکید جو بیان میں ہوگا فمن کانت ہجرتہ الى دنیا اغزوک مثال وقتی رسول اللہ مبارک اغزوک کے خواب جو خبر دے جن کی واجہ دلیت اقسام پر انہوں ویلی دیکھنا نہیں ویلی یو نیت دا فرق کئی کما بین دا عبادت دا عادتنا یو نیت دا چا فرق کئی دا عبادتنا اور یو تمیز کئی دا معبود دا غیر ملدی ومن کانت حجرتو الى دنیا حجرت سے دویلی کی نو حجر اپنے اتاق تاوئی لے خودل اتاوئی اداری تاوئی ہجرت پہ اصطلاح کس دعوائی اصطلاحی تعریف ادادے چھے رجوع الاللہ وترک ما سوى اللہ رجوع الاللہ السفر الاللہ الرجوع الاللہ او ترک دجا
دما سوای الله او قدر خپل ویم څنګه دا مستا کتابونو کې لري هغه دا چې هجرت څه ویل کېږي ترک د چا د هغه شي ترک معنا حل او میلان الى مشیت الله. اوس د هجرت یو څو اقسام دي. یو هجرت د دار حرب نه دار اسلام ته دی، لکه هجرت د مکې نه مدینې ته و. سمې وې وایا هجرت د چا نه د دار حرب نه دار اسلام ته، لکه هجرت د مکې نه ولې د الله معناها د پرېښوده خو بس مکې کې به نه اوسېږي. وقتی آیات میں رہتا ہوں مدینی طرف ہجرت مفروض. دویم ہجرت دا دار فساد نہ دار امن تا، دا دار فساد نہ دار امن تا. لکه صحابو چې د مکې نه هجرت حبشې ته کړل. مکه په دار فساد صدا به ملاوېدله او حبشه دار امن و دار اسلام نو. حبشه دار امن و دار اسلام نو. دریم هجرت د معاصیو نه طاعاتو ته، هجرت د معاصیو نه چاته طاعاتو ته. دریم هجرت د معاصیو نه طاعاتو ته. حدیث کې راځي المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر من مهاجر هغه څوک دی هاجر چې د پرېښود ما نهى الله عنه هغه چې الله تعالی منع کړی وي. المهاجر من والحديث كذلك مهاجر بخاري ربش ان شاء الله. المهاجر من مهاجر اغسل هاجر الترك ما نهى الله عنه هجرت د معاصي ونجات شلك ولا الله خواهش دی واقع الله ممنوعات عين الله مصر او سرورم هجرت کوي او دی هجرت د دار الطبيعت دار الشريعت. هجرت د دار الطبيعت دار الشريعت. خپل خواهش پرېږده د الله خواهش وایي. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه چې شي خواهش ده طبعا تابع لما هغه دین جئت به چې پر راغلی و. خواهش په پرېږدي الله باندې څو قسمه شجاعت کم هجرت دار حرب دار اسلام من مكة إلى المدينة. هجرت دار فساد دار أمن من مكة إلى الحبشة. هجرت دار جنانا معصية طاعت. المهاجر من حديث من الدوي أو هجرت دار طبيعت أخفل خواهش بريكة إذا الله خواهش أخفل أگر كفرض لي مستحب ولي أخفل نقوم لا الله كما لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. بخاري كتاب الإيمان ده هجرت الصعب. أغا سوچي هجرت ده إلى دنيا دوي دنيا سكين دنيا مؤنث ده أدنى مانا ډیر نږدې. دنیا مانا ډیر نږدې. افضلو فضلا احسنو حسنا. افضلو صيغه د تفضیل ده ډیر غوړه. فضلا مؤنث ته کړه افضلو فضلا نو ادنا ډیر نږدې. دنیا ډیر نږدې. دنیا ډیر نږدې. دنیا ته دنیا څه شي؟ دنیا مقابل آخرت. آخرت ته دنیا نږدې ده ولې دنیا کې زما ژوند دی. نو اطلاق د دنیا په هغه څه کې چې د آخرت مقابل دی. طلب وغیرہ مالم وغیرہ خواہشاتم وغیرہ ټول شیان وغیرہ د کوئی کې پوښتنه ټول وغیرہ دنیا شو شو دنیا د آخرت مقابله شو. یا مقابله شو ډېر نږدې آخرت مقابله. نو چې هجرت اله دنیا د تبسمانه متاع الدنيا واخر سبا خدمه خدم شو مالم شو بچیم شو د دنیا خواهشاتم شو هر شی شو. حرام نه
حلال فكر وحرام فكر آخرت مقابلة کے آخر بعد ساری آخرت کا توجہ ہوئی اور بعد انسان جاتا توجہ ہوئی یواز مولانا حرام نہ کرن دیتا حلال دنیا پر حلال شغل کے کلا بل تحبون العاجلہ دنیا مال متاع كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يعني آخرت مقصود بالذات الدنيا مقصود بالطبع كذا ده سهري هجرت إلى دنيا متاع الدنيا ده مقصود بالذات يصيبها كده حاصل کی دنیا لا لکه دنیا بوي او که دنیا بوي او که دنیا يصيب تب په آخرت ته وي هغه څه ته ما ستاره ویږي په خبره او ته پیګه او سره ته پیګه او بیا میدان اسلام کا ته نشم به بدبالي تاسو پیګه زبر دنیا نه کوی مستاده کوی جدا به کله یو تی موهانه به څه کما جدا کته به پیش فمن كانت هجرته تبصره فما كانت هجرته الى دنيا يا يصيبها آخرت نشم لا تفعل وكذا अगर सरपमा उसूल एतराज होने क्या लगा जिला खुदा से प्रकार दसर में दना में एतराज होगा पांच मखलूक में मेरे एतराज का दा परिदो होने जैसे फमन अरज़ु कान जीव हिजरतु इला दुनिया व मुनव्वना युला कदर तो जब पेशे दुनिया का पार हिजरत समाना में उपरला बताओ दुनिया हराम न करे हराम न दुनिया मकसद वक्त बिजात कर दो आखिरत तबान दुनिया मकसद बिदात आखिरत से तमाम बड़े तमाम ने कोई युसीबा यदि हासिल की दुनिया आला तासे पर फिर दुनिया ना पा युसीबु यदि हासिल की दुनिया ना पा अलकना जुमला से पता न के बात नहीं की और इलमरातिन अलकना इलमरातिन नवे मजा कदवे इलमरातिन बवे नवे स्टार बंदस ज इला दालकुम इमरातिन इधर पे पेशे इतना पैसे दे लगा पेश जब सूरे मां जब बिस्मिल्लाह जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम इदा से मां यो लफ्ज से जुदा कम कितने में पेश है वही की खबर लेकिन मुझे ना है मस्किला वमन अरसू की हिजरत दुनिया रा युसीबु के हासिल की दुनिया रा आओ حتى تبقى على الدنيا ماني ومن كانت هجرته الى امرأة اغسل کی هجرت على الشر لباري شرف بيجنا ترمشتا هاي غير شوي خلي المال الى امرأة لا بولا کا وصل بقوي لا بطاري ما خليشتا خليشتا كده سبب تو انت كده ملوشي Cerita lagi kita spiritual itu kemana? Asal dia para. Wadifa memang. Wadifa mental kan? Jangan merentau pula. Jangan akhtar dari dari asal bersih. Amin tak cinta sudah pernah. Amin bayar hal kita maklumah. Amin tak pada cerita. बार ज़्यादा हो तकलीफ हो और बाहर पाए बार तेरे पता नहीं तेरे तभी तक ये होगा आप गर्मी है नीचे والبسيشة ومن كانت هجرته إلى امرأة فليرفع ينكحها وفي رواية يتزوجها يبني كيرها خلي سبي हुए मकसूद بالذات है दामी वाले जाते हैं वो है لا بذكر لك الدين para masuk hijrat kai tidak ada ganimat melewati khabar bani karawan nabi wa sallallahu alaihi wasallam mubarak kemunduran masjid nabawi ke nas tanda rasulullah mubarak makhruin di dalam ibadat bani nazar ila wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khidmat an-nabi al-jihad ma'a an-nabi as-salat khalf an-nabi al-munajalah ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa maqdud bil-zat sashir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا خليل الفاجرين كفاية وتزوجها ولا مقصود بالذات فهجرته إلى ما هاجرت إليه هجرة مردودة إلى ما هاجرت إليه تنتهي مردودة إنه لكم إيه ما نفرد العموم دي هجرة مردود دي أغنى كده هجرة تفسير له بس ديك خبر استمع نور خبر يوفق إن شاء الله الذين سبقوا بالخير تتم من